د پاکستان سپریم کورټ د رجسټرار دفتر اعتراضونه رد کړي او حکم یې کړی چې د افغانانو د ستنولو خلاف د خواست قضیه دی په پرانیستي عدالت کې واوریدل شي. وړاندې د سپریم کورټ رجسټرار دفتر په یاد خواست اعتراضونه کړي وو او رد کړي وو چې په خواست کې په ګوته شوی مسلې شخصي دي، ولسی اهمیت نه لري او د عین لاندې د بشري حقوقو سره تعلق نشته. په پاکستان کې پښتنو سیاستوالو د بشري حقوقو فعالانو د روان نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه د افغان کډوالو ایستلو حکومتي او د افیکس کمیټې پریکړه په سپریم کورټ کې چیلنج کړې و. د خواست کوونکو وکیل عمر اجاز ګیلانی ویلي وو چې د رجسټرار د دفتر څخه واپس کېدو وروسته موږ بیا په 11 نومبر د سپریم کورټ په چیمبر کې اپیل کړی وو. ډان ورسپانې ویلي چې د ګل پروز د سپریم کورټ جج جسټس یحیی افریدي په چیمبر کې اوریدنه کړې. د رجسټرار د دفتر اعتراضونه یې رد کړي او د قضیې په پرانیستي عدالت کې اوریدنې حکم یې کړی وو. ګیلانی ویلي چې هغه ګینه چې جسټس افریدي په دغه خاص اوریدنه د سپریم کورټ بنچ ته وړاندې کړي، خو دوی ته تر اوسه پورې په لیکلي بڼه فیصله نه ده ترلاسه شوې. د ملي جمهوریت غورځنګ مشر محسن داوړ د پاکستان پیپلګون فرحت الله بابر، د جماعت اسلامي سېنیټر مشتاق احمد، د بشري حقوقو فعالانو امنا مسعود جنجوا، قانون پوها جبران ناصر، ایمان مزار او نور سپریم کورټ ته خواست کړي او د غیر ملکیانو د ایستلو پریکړه د عین د آرټیکل 143 ماده لاندې چیلنج کړي و. په خواست کې عدالت ته ویل شوی چې مرکزی حکومت ته لارښوونه وکړي د شریعت د قانون د 1950 سیکشن 3 تر مخه دی په پاکستان کې زیږیدل کسان چې د شهریت یا تابعیت د داوی حق لري په زوره ونه وستل شي او نه دی وزورول شي. په خواست کې دا تور خم لګول شوی حکومت د زیږیدل شهریت حق لرونکي او غیر قانوني مهاجرینو ترمنځ د فرق کولو په پالیسۍ کې خم پاتې راغلی دی. پاکستان د اکتوبر د 11 نیټې پورې غیر قانوني غیر ملکیانو ته د وتلو وخت ورکړی وو او د لومړۍ نومبر څخه د افغان کډوالو وستلو لړۍ پیل شوې ده. ملګرو ملتونو، نړیوالو ادارو، افغانستان کې واکمنو طالبانو او پاکستان کې پښتنو سیاسي او مذهبي ګوندونو د پاکستان نه دغه پریکړه بیرته اغوستو غوښتنه کړې و، خو پاکستان ویلي چې د غیر قانوني غیر ملکیانو د ایستلو پریکړه یوازې د افغان کډوالو لپاره نه ده، د ټولو غیر قانوني غیر ملکیانو لپاره ده. علب خان شیرپو، دلبر نیوز 400 د پاکستان